بسم الله الرحمن الرحيم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مازیګر نه پس کار کاو د دې خپل بیبیانو وی سبا د سلک لک سات کې ناسته هغه زینبی سبا له وخت ډیر راوړم هغه به د شاد او شهادت ورکاو نو دا بني دا چرته مني نو حفصه او عائشه کې خبر شوې دا کله کې شي دا کې شاد سکیو زمون کړي نسکی راغی که ټیم ډیر تیرې زمون کې نه تیرې جرګه وته وکړه یاره کا جرګه وته وکړه سم جرګه وته وکړه کستا کراغه نو ته وته وې چې ستانه د مغافیر بیزي او که زما کراغه زبه وته وې چې ستانه د مغافیر بیزي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفصه رضی الله تعالی عنها کراغه کې ناست ویل یا رسول الله من خستانه د مغافیر بیزي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو مغافیر نه دي خوړلي البته د زینبی کوم شاد سکلیو او هغه شادو مچۍ به د مغافیر خوړلي خو د نن نه پس بسو د هغې په شاد نسل پنځه کو باندې شو بیلاغي حکم راغی بیلاغي تفصیل راغی تاسو ته مولانا صاحب هغه کې تفصیل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مازیګر نه پس په دې بیانو باندې چکر لگاو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ډیر بیمار دی د عائشہ رضی الله تعالی عنها په حجره کې دا یې بیماری کېده غزه کې فاطمه راښکاره شوه وای دا مزل یې داسې کاو وای تا وویل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان وای کله چې کوټې ته راننوته رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمې ته وایي دا سر لږ ښکته کړه سر یې چې ورښکته کړو فاطمې رضی الله عنها سر راوچت کړ په ژړا شو لږ ساعت وشو بیا ورته وایي دا سر لږ راښکته کړه چې بیا یې سر ورښکته کړو سر یې راوچت کړ په خندا شوه عائشہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله په بیانو کې پیغله بیبي وه او ورته وایي فاطمې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره سره خاص کړي دا تا ته څه خبره وکړه چې یو پیر دې وژړل او یو پیر دې وخندل او ته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم راز دی زه نشم ښکاره کولی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړې عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وایي یا فاطمې زه ستا ناسکه مور یم په تا باندې زما حق دی تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خبره وکړه وایي ما ته په اوله پیره دا خبره وکړه اوس پیره ته ویل ویم چې په دې بیمارۍ کې به زما مرګ وي رښتیا ووایه چې د پلار د مرګ نه ته خبر شې او بیا د داسې پلار بیا د داسې پلار او ته به ټینګ شي ته کار ودېسته ته به ټینګ شي نه په تیز یې وایي تاسو به ټینګ شئ او په دویمه پیره راته ویلي دوه روایته راځي چې ته به د جنت د بیبیانو سردارې او یا یې راته دا وویل چې زما په اهل کې به ته اول په ما پسې راځې او همداسې وشوله شپږ میاشتې پس فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وفات شوه ملګرو مشره لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب وه نو
کینه یې پرېښوده خو عتیبه یو نقصان وکړ دا د ابولهب زوی و هغه یو نقصان وکړ نقصان څه یو خو لور هم پرېښوده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل نقصان یې دا وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ردې بدې ویلې او د دې نه علاوه یې پې لاړې ورته کړې اگر چې هغه لاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېږي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه خبره وکړه اللهم سلط عليه اوري کنه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يبقى كربا چې رسول الله چاته خیریو کې قبليږي وکنا ها قبليږي وکنا اللهم سلط عليه یا الله تپدمانی مسلط کی کلبا من کلابک یو زناور کو مسلط کی پدې یو زناور مسلط کی کوی روانو قافله سره یو ځای کې شپه راغله وی ملګرو ته ویل چې زه په منځ کې صلی الله محمد صلی الله علیه وسلم تیری کړی اصل ای قیمه وفا اسنو چې نقصان سره ورسېږي سامان په منځ کې خو دې شو دې سامان څه څه او تر چا پیر دا نور خلک څه ناستو خو چې دا شپه نه وخت شو دا تیر شو کنه او دلته اوس مړی را روان دي ازمره راغی دا خلک پراته دي یو خلبي کی دبل خلبي کی یبقى کربا چاته څه نه وایي او منځ ته ورټوک خو چې کله دا خلبي کو دا سړی دی جدا کو ټوکړي ټوکړي ماشاء الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرو کبورا ما اغنى عنه دفن كوددنا ماله مال ددو وما كسب ديكي بچي برالا سيصلى نارا زردا چه داخلي گبا دیوتا قرآن چی خبرو که بکل دروش علا جوانده دی علا جوانده دی وی خدا چه دی با ایمان نراوڑو دی با جهنم تیسی همه قل خودم رو پوز دی و ردیلی بی اولی ویلی میں چیز مسلمانی کم من رب پر سر برشن راجی بی و هم رده کنا و دنیا کیو خود چی دی جهنمی دی او فهم داسی سيصلى نارا داخلي جبورتا ذات لهب چغبوي لمبو والا داسور وامراته هو ضمير اگر مستتر ضمير سيصلى تراجي داخلي جبا ابو لهب او دخزا ورته دواړه بزي